پروګرام مقصد دا دی چې موږ نن یو کلاو پیغام ورکوو چې د ګدون په خاوره کې موږ ګندګیر نه مینو، موږ ګنده سړی نه منو. وخته چې پیغور د بېوسۍ مې راتونه کوي، وخته چې پیغور د بېوسۍ مې راتونه کوي، زور د پښتني غیرت خو تا زما لیدلی دی. او وخته که بېوسه یم نو هم مې څه پروا نشته، وخته که بېوسه یم نو هم مې څه پروا نشته. سر به د اخر خپلې دورشل ته ټیټومه زه چې نن دا کوم حالات رامخکې دي، زما نوجوان نسل په چرسو په آیسو باندې تباه کېږي او موږ تماشګیر ولاړ یو، موږ تماشې کوو. ما ته بله ورځ نیاز علي خان یو خبره وکړه چې دې ځای کې په میل کې یو کس و 2 کلونه یې دا شی خرڅو، میل ته دننه تلل، هغوی په وردی کې سړی هم نه پرېښودو، هغه کسان مو نیسلی شلل. موږ ډي اس پي صاحب دا مقصد دی چې تاسو ځان یوازې مه ګڼئ، تاسو سره د ګدون هر هغه زلمی چې هغه صفا سوتره ژوند تېروي. او زما په تنظیم کې زه دا په فخر سره وایم چې زما د خاندان نه واخلې تر ادنا کارکونه پورې دا ټول زما خاندان ناست دی چې زما په رشته دارو کې به هم ګنده سړی نه. ما سره اکثر ملازمین استادان دي، د خپلو تنخواګانو نه لږې لږې کوو او چې کم ځای کې ضرورت وي د هغه کلي د هغه خلکو هغه ضرورت پوره کوو. نننی پروګرام مقصد دا دی چې موږ نن یو کلاو پیغام ورکوو چې د ګدون په خاوره کې موږ ګندګیر نه مینو، موږ ګنده سړی نه منو. نیاز علي خان نر سړی راغلی دی، ډي اس پي صاحب موږ پې فخر کوو، تاسو باندې فخر کوو، لیاز خان باندې فخر کوم چې د مخکې ورځو کې یو خپل کس غلا کړې وه او هغه یې په 24 ګنټې کې دننه را پیدا کړی. دا زموږ دپاره غټه د فخر خبره ده. نو موږ صرف او صرف دې خبرې له حاضر شوي یو. تاسو له هم تکلیف درکړی دی چې د ګدون قومي تحریک هر کارکون ستاسو شاته ولاړ دی. د دې علاقې صفایي دا یوازې ستاسو د بس کار نه دی، دا یوازې زموږ د بس کار نه دی، بلکې چې موږ او تاسو ټاله شو نو انشاءالله تعالی د دې علاقې صفایي به کوو. قربانۍ د پولیس دي د هغې په مقابل کې درته موږ واضح ثبوت د ملک آباد درون راکوو چې زما کم درون مشر و هغه هم د دهشتګردۍ شکار شوی دی. بلکې موږ به دا ووایو چې زموږ د ګدون یو سر و حنیف خان جدون خدای دې وبخي. نو موږ تاسو سره قدم په قدم یو انشاءالله تعالی. د علاقې کې چې څومره ګندګیر خلک دی کولو چیلنج ورته ورکوو چې یا دا کار پرېږدئ یا علاقه پرېږدئ. دې 2 خبرو کې به یو کوئ انشاءالله چې کله هم زموږ ضرورت شي موږ رضاکارانه طور باندې تاسو سره هر وخت تیار یو. تېر بلدیاتو کې موږ غیر جانبدار خلک یو، تاسو سره هم اوږه په اوږه ډیوټي کړې ده. انشاءالله راتلونکي وخت کې هم چې داسې خبرې موږ به درسره ښه اوږه په اوږه په ظاهره باندې ولاړ یو. خلک په پټه وایي، موږ وایي په ظاهره به ولاړ یو. او په دې شعر خپلې خبرې راغونډومه چې وخته چې پیغور د بېوسۍ مې راتونه کوي، وخته چې پیغور د بېوسۍ مې راتونه کوي، زور د پښتني غیرت خو تا زما لیدلی دی. او وخته که بېوسه یم نو هم مې څه پروا نشته، وخته که بېوسه یم نو هم مې څه پروا نشته. سر به د اخر خپلې دورشل ته ټیټومه زه. د لوی الله په امان.